او په دې میاشت کې هر شوا روز د خپل متعین وخت مطابق هغه خپل عبادت کوو چې کوم وخت د کوم عبادت هغه عبادت کوو کوم وخت د خوب کوو د عبادت وخت خوب ته نو کوور د خوب وخت عبادت ته نو کوور زکه ولنفسك عليك حق ولزوجتك عليك حق ولزوجك عليك حق د ملمخ خپل حق دی د بدن خپل حق دی د خپل ځان خپل حق دی د شذ خپل حق دی د اولاد خپل حق دی د مور پلار خپل حق دی د الله تعالی خپل حق دی یو حق په بل باندې نه خوري لہذا د هر چا خپل حق پر خپل ځبانه کوي نو په دې روزه کې باید هغه خپل متعین وختونه چې کوم د خاص عبادت دي هغه عبادت په دې روزه کې موږ مکمل تر سره کو چې بیا د اختر ما بعد بیا لاسونه نه موږ چې یا خدای پاک عبادت نه وکي پاک عبادت نه وکي پاک تلاوت نه وکي پاک نفلونه نه وکنن نه خروج په وکړي دغه وخت دی دا سيزن دی دغه د ګټي سيزن دی دا د دنیا او د آخرت د ګټي سيزن دی چې موږ سره غلي دي دا یو عظیم موقع ده باید دغه موقع موږ خپل ځانو د خپل لاسو څخه نو کویلا دا د خپل لاسو څخه نو وباسو دا موږ ته یو ډیره شایسته موقع په لاس باندې راغله ده نو دا موقع د لاسو څخه باید نو وباسو وس متعین عبادت ارجه کله سحر منځ په جماعت باندې کول بیا د دال منځه بعد د قران پاک تلاوت کول یا ذکر او اذکار کول او بیا د المره خطه بعد دوا یا څلور رکعات دوا رکعات نیت باندې چې مره وخیږي یو قاو بعد دوا رکعات په نیت باندې د اشراق د منځه سره وکي چې د منځ د یو حج او د یوې مقبول عمره ثواب لري نن هر یو داکشین یا حج باندې حرم باندې ز حج لکلم ز عمره لکلم ستاده پر عمره د ستاده کور کې ده ستاده پر حج ستاده کور څنګه ته د ماجد جماعت کول ستاده پر د ماجد چې کوم سیحن دی دا ستاده پر بلا تشبیه لکه د مکه حرم دا رقم دی لکه د کعبه حرم دا رقم دی ستاده پر خو لیکن دغه وخت دا ستاده پر چې د حج ثواب دی ستاده لکه څنګه چې حج کې الله پاک ثواب درکړي دا ثواب ستاده په دغه ماجد کې درکړي تاسو لکه څنګه چې په عمره کې ثواب درکړي په عمره کې څونه ثواب دی په دوه رکعاتو کې دا ثواب پروت دی په دوه رکعاتو کې د وی عمره او د حج ثواب پروت دی لیکن موږ نه کوو د وی عمره او د حج د کله عمره او د کم حج کوي کې معلوم نه دی چې قبول دی کنه دی عمره چې وایي کې معلوم نه دی چې قبول دی کنه دی لیکن دا هغه چې رسول الله فدا کې فرمایي چې دا دوه رکعات یا دا څلور رکعات په دوه رکعات په نیت باندې سره وکي دا د مقبول او د مقبول حج او د عمره ثواب دی ان قبول شوی دا هم درته وایي رسول الله لیکن دا موږ نه دا چې موږ خوب کې چې هغه شیطانی خوب دی لازم د هغه وخت لازم هغه وخت ګور نبی عليه الصلاه والسلام د دغه المانزه د فضیلت مبارک فرمایي دا د اشراق المانزه د فضیلت مبارک دی بارک هغه فرمایي چې ما د توله چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د رکعات المنځ کول د مرد رکعت بعد یا څلور رکعات د دوه رکعاتو په نیت باندې او په نیت د صلات اشراق الله جل جلاله د وی عمره او د یو حج ثواب بیا د هغه څخه ما بعد کې کچيري یو څوک دی خوب یې کوي د دې څه د اشراق ما بعد خوب دی وکی لس بجې 11 بجې 12 بجې بیا دی ګنټي برابر کې ما د ټول څه زم دی ګنټي دی برابر کې د موبایل یا د غړې بیا دی پر لاس 12 یعنی د زواله څخه مخ کې راپورټ دي سي پنځت باندې د صلات او ضحا چې موږ د ساعت موږ ورته وایي دا بیا دغه اتو بجو ما بعد شروع کیږي دا وخت بیا د زوال تر وخت پرې چې زوال ته یو 15 منټه پاتې کم د ساعت وخت دی هغه بیا ختميږي دا د ساعت منځ دا څلور رکعات کیږي یا څلور رکعات یا اته رکعات پنځت باندې د ساعت نیت کوم د زړه اخلاص منځ کوم څلور رکعات نفل صلات او ضحا یا د ساعت منځ الله اکبر دا نیت بیا څلور رکعات څلور رکعات مبشن سنت کیږي دا نه ځبانه کیږي دا طریقه بیا دغه ما بعد چې سلام وګرځوي څلور رکعات نور وکړه دا اته رکعات دا لمن چې دی وکي په
پدې کې به ډېر ثواب دی ثواب یې چیش دی یو حدیث ته نمونه ده پاره درته وایم هڅه پدې کې ذخیره احادیث دي دا څاړ تل منځ د فضیلت په باره کې رسول الله فرمایي ان فی الجنه بابا يقال له ضحى وای د جنت یو دروازه ده پر هغه دروازه باندې لیکلي دي باب ضحى د څاړ تل منځ د والا د پاره دروازه دی باندې باب ضحى لیکلي دي وای دروازه د چې د اغه نوم دی باب ضحى فاذا كان يوم القيامه نادى مناد چې کله ورځ د قیامت یو आवाज څنګه حضور आवाज وکي څنګه आवाज وکي اين الذين كانوا يديمون صلاه الضحى چیر دي هغه کسان چې په دنیا کې دوی همیشه توپ کړی وو پر صلات الضحى باندې د څاښ پر منځ باندې چې دوی همیشه توپ کړی وو هغه کسان چیر دي قیامت پر ورځ باندې دا ناره وکي سونه خوشالي ناره هغه ورځ چې د هر انسان ژبه پر جګر باندې پرتاو د ګرمۍ هر انسان تر ګوډو تر ډډو تر وژو تر غوژو تر خولې پرې په خولو کې ډوبي هر انسان د خپل ګناه موافق په خولو کې ډوبي چا لږ ګناه کړی د چا ډېر ګناه کړی د خپل ګناه موافق بده په خولو کې ډوبي او په دا ځکه کې دا ژغ وسی چې اين الذين كانوا يقيمون الصلاه والضحى چیرې دي هغه کسان چې همیشه توبه د ساس پر منځ باندې کړو هذا بابكم فادخلوه رازي هغه کسانو چې د ساس منځونه په دنیا کې کول خالد څلور رکعات دي خالد رکعات دي خالد ولس رکعات دي په واسه دي نه کېدل څلور رکعات وکړه چې دي په واسه کېدل اته رکعات وکړه نور دي په واسه کېدل ولس رکعات وکړه دا اخر ځای دا به چیشته مو بیا د مشتي سمون په منټ کې یو رکعت سي اته نه لیکن په دې کې په ورځ د قیامت په دان را کېږي چې دا کسان چې همیشه توبه د څاڅ منځ باندې کړو هذا بابكم فادخلوه دا د عبراني شریف حدیث دغه دروازه چې باب الضحى پر لیکل دي دغه د څاڅ منځ والا چې په دنیا کې کړو دا د ځان لپاره معمول او عادت جوړ کړو هغه د راځي په دا دروازه باندې دننه دا د دې دروازه په دې دروازه باندې بل څوک نه دا خاص دروازه دا خاص دروازه باب ریان باب ریان روزګان په نوم چې د شریعت موافق روزګان ولي هغه متقین انسانان په نوم دي باندې بل هیڅ څوک نه نوم بل دروازه باندې خلی روزګان نوم او په دې دروازه باندې چې دا کم د صاحب منځ کړي هغه باندې دا د صلاه الضحى ولا چې هغه بدلونه کیږي فادخلوه ملائکه دا وایره جناز یا تل زره قوم کې طلب سره ګډ وایي لسله غړب ولاړي ځکه به د میسوي سره ګرمي په نمبر په ریوانه زمانه ولاړي لیکن په دا ځکه کې به دا خوشالي ځخ په دا باندې وسی ګوره و یا ول وخره د ځان غوشي بیا وخره د ښکار غوشي یوره به ځان ستړي کوي ځان باندې به تکلیف راولي بیا به د ښکار غوشي خوري دغه د ښکار غوشي تانه کور ته تل تکل نه راځي د ښکار غوشي تانه کور ته و بسترین نه راځي د ښکار په غوشي په به ته چیز کې تکلیف وکړي په وځي به خونه بمړي په واورو کې به ګرځي په بارانو کې به ګرځي په غرو په ډبرو کې به ګرځي بیا به تشکار راوړي کنه ښکار تعالی کوته بسترین نه راځي په دنیا کې چې ځان ستړي کې نو به هغه بیا د انسان لپاره ورځ د قیامت او دغه رقم د قبر په اول شپه باندې به د انسان لپاره د راحت لار جوړیږي د نجات لار به جوړیږي